نو په معاشره کې بے حیايي سیوا دي نن. حدیث مبارک کې راځي د نظر د ښکته کېدو نسخه څه ده؟ دا نظر به په څه ښکته کېږي؟ دې سترګو کې به حیا کله راځي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي نکاح چې ده اغض للبصر و احسن للفرج. په نکاح سره د بنده نظر ښکته کېږي، سترګو کې حیا راځي، دا په نکاح سره راځي. سترګو کې حیا دا په نکاح سره پیدا کېږي. د ځوانانو سترګې چې ټیټېږي دا په نکاح سره ټیټېږي. نو نکاح دا یو ډېر لوی عبادت دی. نو پکار دا ده چې داسې رواجونه دا ختم کړلی شي. او ډېر غریبانان خلق نن ډېر خلق د غریب د کور نه رشته نشي کولی، د غریب د کور نه زنانه نشي واده کېدلی. هر سړی مالدار ځای کې رشته ګوري. ولې؟ دومره سامان به ورسره وکړي چې پلانکي ځای کې وکړي. غریبانانو ته رشتې زنانه په کور پاتې شولې، د پلار دومره وشته دی نه چې دومره سامان ورله وکړي. نو هغه رشتې په ځای باندې پاتې شولې. دا د غلطو رسوماتو د وجې نه واده به زنانه به وله لاړه شي، 3 ورځې به واده نو ورځ تر ورځه به رواج ګرانېږي. 3 ورځې واده دی نو دا به 3 نوي جوړې اغوندي. نن یوه جوړه واغوسته شوله نو سبا به وایي دا نه اغوندم بله به اغوندم، ځکه چې دې جوړه کې خلکو لیدلې پرون زنانه ولیدلې. نو بله ورځ به بله جوړه اغوندي، ځکه چې دې کې هم خلکو لیدلې، دې کې هم پرون زنانه ولیدلې، بیا به وایي چې بله جوړه یې نشته دی. نه که دا خاون ورته ووایي چې دا جوړه پرون ښځو لیدله نو ته هم لیدلې، زه به ځان له بله نوې ښځه وکړم. نو بیا به مشکلات جوړېږي. د الله د رضا دپاره بیبیانو له پکار دي چې لږ دا مطالبات کم کړي چې نارینهو باندې لږ د آرام زندګي راشي. قسم په الله سړی په بار وګوري چې دا نارینه په کم حال باندې دا پیسې ګټي. سواړی کې دی ګاډو والا ته وګورئ دا په کم حال دا پیسې ګټي. د دیاړي مارو ته وګورئ دا په کم حال دا پیسې ګټي. دا نارینه په کم حال باندې بار وګټي او زنانې ورله په یو واده کې او په یو کویدن کې په داسې ځای ولګي چې هغې غریب ته بیا ځای نه معلوم. نو دا ټول نن سبا چې نارینه باندې بوج دی، مشکلات دي او آرام ورته نشته دی. دا د کور د طرف نه دی باندې مطالبات او رواجونه او رسومات دې حد ته رسیدلی دي چې نن د هغه سکون او آرام په بې آرامۍ سره بدل شوی دی. نو بیبي چې دا د سکون ذریعه ده، لکه څنګه چې شپه د سکون ذریعه ده. جعل لکم اللیل، الله ګرځولې ده ستاسو دپاره شپه تیاره، لتسکنو فیه چې تاسو آرام حاصل کوئ په دې کې، والنهار مبصره، او الله ګرځولې ده ورځ رڼا د څه دپاره؟ لتبتغوا من فضله چې تاسو پکې ځان له مزدوري وکئ، حلال رزق پکې وګټئ. نو شپه تیاره شوله اوده شه او ورځ چې ده هغه روښانه ده، ځان له پکې مزدوري وکړه. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ماسخوتن د مانځه نه پس د قصه ګویو نه منع کړې ده چې ماسخوتن منځو شي او دی ناست یو قصه ګویی کوي، اسې دنیاوي خبرې کوي. ماسخوتن د وخت اوده کېدل او سحر وختي پاسېدل دا د نیکانو د صلحو طریقه ده. ماسخوتن نه پس بیټکونو کې ناسته قصه ګویی کول او دنیاوي خبرې او تفسیرې کول احادیثو مبارکو کې د دې نه منع راغلی ده. اکثر د سحر منځ چې د سړي نه قضا شي دا د دې ماسخوتن د دې قصه ګویو د ناستو د وجې نه. ماسخوتن د وخت اوده کېدل او سحر وختي د وخت پاسېدل دا معمول ځان له جوړ کړو. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بېشکه په دې کې دلایل دي، نښې دي د هغې قوم